زمونږ په دې وطن کې یو لوی مرض دی، یو لویه بیماري ده، هغه د کوډ او د جادو ده. څه دروغ دی او څه رښتیا دي. څه خو بعضې کوډګر دي، بعضې جادوګر دي، ساحران دي چې هغوی په پیسو په خلکو کوډ او جادو کوي، ډېر کم دي. او بعضې بیا داسې وي چې یو انسان ته د وسوسې بیماري ولګي، دې غریب ذهني بیماري وسوسې، نو چې چا سره هم کیني نو دا وایي چې په ما سحر شوی دی، په ما کوډه شوی ده، په ما جادو شوی دی، په ما تعویز شوی دی. او بعضې داسې وي ظالمان او بدبختیان تعویزګر چې هغې له یو سړی لاړ شي د خپلو پیسو دپاره او د دولت دپاره دروغ ورته وایي، وي تا باندې چا کوډه کړې ده، په تا تعویز شوی دی، په تا جادو شوی دی. دا یو عامه بیماري زمونږ په دې وطن کې شروع ده. او عموما زنانه ښځې په دې بیمارۍ کې مبتلا دي. چرته کور کې ځان له یو چرګوټۍ دو ساتلي چې هغه غټ کي، نو یا اوسي چې د تعویزګر له په ما کوډه شوې ده، هغه هم چې چرګوټي ته وګوري چې راکوټې دی نو یې وړه شوې ده، او که غټې نو یې ښه مضبوط تعویز شوی دی. چرګوټۍ ته ووایي، نغدې پیسې ته ووایي. او زمونږ خلکو کې خو عقل فکر سوچ خو ډېر کم دی که نه. نو د دې دواړو صورتونو فایده درته زه ښیم. د دې چې ته تلاوت کې او د دې ورد کې ماسخوتن د کېږي او دا ولولې او په ځان چف کې، یا سار چې پاسې او دا ولولې او په ځان چف کې، دا د الله د کتاب صورتونه دي. نه به در باندې کوډه کېږي، نه به در باندې جادو کېږي، نه به د تعویز اثر در باندې کېږي. دا هر غم نه به خلاص دی. نو سله خلکو پسې تور چرګوټي زغلی او تور چیلي زغلی او ردیز او د پنجاب او د یو ځای بل ځای په کوډګرو ساحرانو پسې ګرځې. د الله په کتاب د خدای په قرآن عمل ولې نه کوې؟ او دا زمونږ ایمان دی او زمونږ عقیده ده چې د الله د وینا نه مضبوطه وینا د انسان کېدی شي نه. نو د الله وینا ده، د رب العالمین د کتاب وینا ده. دا دواړه صورتونه په مکه مکرمه کې نازل دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت جبریل علیه السلام ته یو ځل فرمایی چې یو سرکشه پیری دی او ما تنګی. دا پیریان شته، دین انکار نشي کولی. قرآن حکیم کې دا خبره ثابته ده د پیریانو وجود. سرکشه پیری دی او ما تنګی. جبریل علیه السلام رب العالمین ته ووی او الله ذوالجلال دا دواړه صورتونه ورته راولېږل چې د الله رسوله د دې دواړو صورتونو تلاوت کوه، د سرکشه پیریانو او سرکشو شیطانانو نه به محفوظ ساتم. دا دم یوازې د نبی علیه السلام دپاره نه دی، دا د ټول امت دپاره دی، دا د هر مسلمان دپاره دی. نو ګوره دا دواړه صورتونه د سرکشه پیریم دم شو چې سرکشه پیری نه په الله تا خلاصوي، نو د عامو پیریانو نه خو به پې خامخا الله ساتي. او د سرکشه شیطانانو نه چې تا له تکلیف درکوي او تا په مصیبت کې مبتلا کوي او تا کې بیماری پیدا کوي. بعضې بیماری د شیطان د ټونګې د وجې نه پیدا کېږي. د شیطان دا ټونګه ډېره پلیته ده. بعضې وخت کې سړي له موږه ورکړي په دې ګوته او خپله پلیتي د انسان په وجود کې وردن نه کړي. نو ډېرې بیمارۍ دي چې هغه د مس شیطان د شیطان د دغه موکې نه او د هغه د هغه ټونګې نه د انسان په وجود کې پیدا کېږي. شیطان ټونګه ورکړي، موکه ورکړي او خپله پلیتي په وجود کې وردن نه کړي، ډېرې بیماری د دې نه جوړېږي. نو چې د دې دواړو ورک کې جبریل علیه السلام د الله نه نبی علیه السلام له راوړي دي، نو د سرکشه شیطان د اثراتو نه، د هغه د ټونګې نه چې کومې بیماری پیدا کېږي، د پیریانو نه رب العالمین به دې محفوظ وساتي. یو دم پیدا شو. بیا چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینې شریفې ته تشریف یوړو، هجرت د مدینې منورې شو. 4 کاله تقریبا یو شان متواتر د مسلمانانو او د کافرو په منځ کې جنګونه و. مسلمانانو به جهاد کو، کافرو به لګیا او جګړې به کولې. په 4م کال د هجرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیبیې ته راغی. اوږده واقع ده. په حدیبیه کې د کافرو سره په 11 شرطونو جوړه وکړه چې دې طرف نه نبی علیه السلام وزګار شو. د خیبر یهودیانو سره شیطانی کړې وه مخکې یو ځل نه 100 ځله. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځان سره د صحابه کرامو تقریبا 1500 صحابه و، د هغې یو لښکر واخیست او په خیبر ورغلل. هغه د مدینې منورې سره خوا کې خیبر دی.
او الله ولا فتح ورکړه خیبر فتح شو. په دې خیبر کې یو زنانه و یهودانه وه. د دې یهودیانو مسلمانانو ته ډېره لویه غصه او بغض اوس هم پړه کې پروت دی. اوس هم که د امریکا د مسلمان خلاف څه اقدامات کوي نو د دې پشت کې شاته ګورې یهودیان ولاړ دي. دا ټول سکیم او سازش د یهودو دی. د امریکې په معاشیاتو او په اقتصادیاتو د هغې په دغه پینټاګان چې دا کوم د هغې فوجي چوڼی دی په دې ټولو د یهودیانو قبضه ده. د هغې په سینټ د یهودیانو قبضه ده. د هغې چې څومره د پالسۍ د جوړولو ادارې دي دا ټول د یهودو په کنټرول کې دي. خلک وایي بش به لاړ شي فلانکې به راشي، ریګن لاړ او بش به راشي او دی به لاړ شي بل به راشي، مسلمان ته به د دې طبیعت ټیک شي. نه ګورې دا یاد ساتئ د هغې پالسي یهود جوړی او هغه د مسلمان په دشمنۍ بنا ده. نو که هر یو صدر د امریکې راځي د هغه پالسۍ تابع وي. زمونږ د پاکستان شان پالسي خو نه ده چې د افرادو تابع دي وي. د هغې یو خپل سازش او سکیم دی، یو مضبوطه پالسي ده د مسلمانانو په دشمنۍ. نو دا یهودیان د مخکې نه د مسلمانانو خلاف د دې یو سازش او سکیم روانو. یو زنانه و بوډۍ ښځه وه، هغې نبي علیه السلام سره دشمني کوله، عداوت. نو یو چیلې یا یو ګډی حلال که او په هغې کې نبي علیه السلام ته زهر واچو. دا یو سازش نو، ډېر سازشونو. یو ځل نبي علیه السلام دوی له تللی په څه مسله کې دعوت یې ورکړه د الله رسوله په پلانکۍ ورځ راشه، مونږ مشوره کوو میټینګ کوو. نبي علیه السلام په هغه ورځ لاړ، د یو دیوال سور هلته یې ورته څادر واچو او حضور پاک مبارک ته وایي دلته کښېنه، مونږ راځو مشوره کوو. او د میچنې غټ پلې بره د کوټې سر ته خېجولو او هلته یو انسان پوه کړی و، وایي چې څنګه نبي علیه السلام د دې سوري ته کښېني دا پل به پې د پاسه راوغورځوي. دا ګوره څونه مضبوط سازش او د دوکې سازش ګورې. ظاهر کې د پیغمبر علیه السلام سره لیکل کړي و، معاهده کړې وه چې یو بل ته به ضرر نه رسو. الله نبي علیه السلام پوه کړ، وی زر پاسه. ولې؟ وی بره سړی ختلی دی او پل د میچن در باندې راغورځوي. حضور پاک مبارک ته فوراً راوچت شو، سازش یې ناکام شو. په احد کې دوی سازش جوړ کړی، په غزوه خندق کې دوی سازش جوړ کړی و، د مکې مشرکان یې رابللي. اوس خو خیبر فتح شو نو غصه یې پړه کې نور هم راله. نو هغه یهودانه هغې په هغه ګډ یا په چیلي کې زهر واچو او نبي علیه السلام مبارک له دعوت وکړو چې پیغمبر علیه السلام هغه غوښه راواغېسته هغه نوړی او خولې مبارکې ته یې کړه، نو ښکته یې کړه. صحابو ته وایي دا ډوډۍ مه خورئ. ولې د الله رسوله؟ وی په دې غوښه کې زهر اچولې شوي. وی تا ته چا ووی؟ وی ما ته دې نوړی الوی چې په دا لاس کې مې پرته ده چې ما مه خوره، په ما کې زهر دی. یو صحابي لږ خوراک کړی و، هغه غریب د هغې نه وفات شو او لږ غوندې خوراک د نبي علیه السلام مبارک هم تېر شوی و. ښځه یې راوغوښته، وی تا په دې ګټ کې په دې چیلي کې غوښه زهر اچولې دي. وی صاحب تا ته چا الوی؟ وی ما ته دې نوړی الوی چې دا لاس کې مې پرته ده. دا د پیغمبر علیه السلام مبارکه معجزه وه. دا خو لا د نبي علیه السلام ډېر شخصیت دی. یو صحابي فرمایي وی قسم دی چې مونږ به ډوډۍ خوړه او نوړی به م د کاسې نه راوچته کړه، نو وی زمونږ په لاس کې به هغه نوړی سبحان الله لفظ وی. دا د صحابو په لاس کې د هغوی کرامت و. وی ما ته دې نوړی الوی چې ما کې زهر دی. وی او صاحب زهر مې پکې چولی دی. وی دا د بدبختې ولې چول؟ وی ما وی که دروغجن پیغمبر یې در نه به خلاص شو، اگر رښتونی پیغمبر یې نو تا تاسې هم ضرر نشي رسولی. بیا هغه ښځه مسلمانه شوه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم معاف کړه، وی زما معاف کړه. دا سازش یې ناکام شو. نو چې پیغمبر علیه السلام مدینې منورې ته راغی، دا سن 7 هجري د 9 هجري د محرم میاشت ده، هغې د خیبر یهودیانو بل سازش جوړ کړ چې په مرګ خو دې مونږ په جنګ نشو وهلی، په زهرو دې مونږ ونه وهه. د میچنې د پل نه الله بچ کړ. یو زمونږ سازش پاتې دی چې هغې ته کوډ او جادو وایي. نو په دې پیغمبر کوډ او جادو پکار او په یهودو کې په هغه زمانه کې انتهایی غټ غټ کوډګر او جادوګر او ساحران خلک موجود. په مدینه شریفه کې یو 2 ښځې وې، د لبید لوڼه وې، لبید ابن عاصم یهودی هم یهودي
او دا دواړه ښځې په کوډو په جادو کې انتهایی مهارت یې لرل، ډېرې زیاتې ماهرانې وې. خلکو به ورله پیسې ورکولې او دوی به جادو او کوډه کوله. نو د خیبر دغه یهودیانو اشرفی راولېږلې لبید له، وی ستا لونو له د کوډې چل ورځي. دا پیسې والو په نبي علیه السلام باندې کوډه جادو پې وکړه. هغه وی ډېره ښه ده. نو بیا دغې ښځو څه چل وکړه؟ دا کوډه هم څه اسانه طریقه ده، ګران کار ده. د حضور پاک مبارک چې به سر ګمنځاو نو دې ګمنځ کې همیشه ویښته روځي. نو د نبي علیه السلام د یو غلام یا د یو وینځي په لاس باندې هغه ویښته پیدا کړل. نو چې کله نبي علیه السلام مبارک سر ګمنځ کې نو یو دوه درې ویښته تې موږ له راوړه. او په کوم ګمنځ چې نبي علیه السلام مبارک سر ګمنځوي د هغه ګمنځ غاښې به راله راوړې. وی ډېره ښه ده. نو د حضور پاک مبارک د هغه ګمنځ غاښې او د سر مبارک ویښتې حاصل کړل او هغې باندې په پیغمبر علیه السلام کوډ او جادو 11 غوټې ورکړې هغه ویښتو مبارکو له، او په هغې کې د هغه ګمنځ غاښې ومنډل او د ګنډلو د استن دی په هغه غوټو کې ومنډله او دی راغونډ کړل، دی په مومو کې بند کړل، د شمې دا موم چې دی. او د کجورې په دې سر کې که ستاسو خیالي یو پوزکې غوندې وي، داسې پلن غوندې یو شی وي، هغه پوزکې یې ترې تاو کړ. او په بنو زریق قبیله کې یو کوی دی بیر ذی اروان یا بیر زروان، د هغې کوی په ویښ کې د دوو تیږو په منځ کې دا جادو دا کوډه ښخه کړه، کومه چې د حضور پاک مبارک په ویښتو کړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د سحر او د کوډه اثر شروع شو. که یو سړی وایي دا ولې؟ قرآن حکیم کې الله فرمایي والله یعصمک من الناس، کتاب الله د خلقو نه ساتي. لیکن د هغې دا مطلب نه دی، ګوره یاد ساتئ، ساتل دا چې څوک به دې وجلی نشي، څوک به در باندې داسې نه مسلط کېږي چې تا دې مړ کړي، د خلکو د مرګ نه به بچ کوم، څوک به دې وجلی نشي. او عامه بیماري او سحر، دا سحر خو مرض دی، بیماري خو په نبي علیه السلام راتله. په احد کې غاښونه مبارک شهیدان نه شو. داسې سخت تکلیف نبی علیه السلام ته پیښ شو چې عایشه بی بی فرمایي یو کار به یې کړی او یېر به یې ورته وایي دا مې نه دی کړی، یو کار به یې نو کړی او عایشې بی بی ته به یې وایي دا کار مې جوړ کړی. داسې یو تکلیف ورته ورسېد. او حضور پاک مبارک فرمایي دا وجود مې داسې و چې لکه چا ګنډلي، دومره تکلیف ما ته ورسېد. او دا څومره موده دا اثر و؟ دا خو یا 40 ورځې اختلاف په روایت کې شته او یا 6 میاشتې و، او بعضې علما وایي 1 کال دا اثر د حضور پاک په مبارک وجود باندې. سخت تکلیف کې نبی علیه السلام مبتلا و. د کوډې ډېر سخت اثر یې ډېر خطرناک. زمونږ په دې اکابرو کې یو ډېر لوی مفسر تېر شوی دی مولانا حسین علي صاحب رحمه الله، د تفسیر او د قرآن حکیم د ترجمې او د قرآن د علومو ډېر لوی مهارت الله ورکړو. هغه په خپل تاریخ کې لیکي چې د خپل استاد بنګال ته ولېږلم د دعوت او د تبلیغ په سلسله کې. وایي ما ورته وایي چې صاحب په بنګال کې خو جادوګر ډېر زیات دي، نو که زه هلته دعوت کوم او د تبلیغ کار چلوم، هسې نه په ما چې ته جادوګر کوډ او سحر ونه کړي. دا په مصر کې هم ډېر زیات دي او په بنګال کې اوس هم دا کوډګر شته. ما ته یو سړي خبره کوله مصر ته تللی، ما ته وی دومره خطرناک جادوګر دی پکې، دومره اوسم کوډګر او دا نظر بندو والا او دا هپناټیزم والا. وی سړی ورته مخامخ ولاړی، وی چې دا لاس ورته داسې کې سړی به په ځای ودرئ. مجال شته چې څوک د ځمکې نه رپوي، نیغ به ورته ګوري، سړی به وایي چې دا لیونی شو که څه چل پې وشو، چې تر څو ورته هغه مخامخ لاس نیولی دی د ځای نه رپ هم نه شي وایه. او داسې جادوګر هم ما لیدلی دی. دا ما ته یو عالم خبره کوله چې تا ته اشاره به داسې وکړي ابدنه مخکې رواني ته به ورپسې ځې، ته د هغه نه ودرېدې بیا نه شي، په ځان به نه په یو چا کم خوا دي ورپسې به روان، میدان ته به دې ځنګل ته به دې وباسي او هلته به دې ودرئ، او چې جیب کې در سره څومره پیسې وي ټولې به درنه وباسي. بیا به درته صرف په لاس باندې اشارت وکړي را روان به شي، خپل ځای ته به راورسئ. اړو ته به پته مو نه لګي چې ما نه چا پیسې وویستې او که نه کوم خوا تللی وم او کوم خوا لاړم. دا بنګال کې اوس هم دا جادوګران شته. نه بنګال کې چې دا کوم کسان دا مخکې په هغه دغه کې نیولي شوي وو په جیل کې وو، ته د هغوی نه تاسو تپوس وکړئ، حل به راته ووایي.
نو ما خپل شیخ ته وی استاد ته وی چې زه خو بنګال ته ځم اسنال ته په ما څوک کوډونه کې جادو را باندې ونه کې وی هغه راته یو دم وخم چې پتا څوک هم کوډ او جادو کې او پاسره پیښې بد دا وایا الله بستانه د کوډ هغه د جادو اثر ختمي او چې څوک در باندې کوي په هغه به پریوزي تنشر وته په عربی کې استخراج وی تقریر ته درېدم یو ډېر لوی جامع مسجد او په هغې کې او خلکو ته مې دعوت د ایمان ورکوم وی دې کې یو جادوګر را باندې کوډه شروع کړه وی د په ځان پوه شوم وی زه ناست ولاړ یم تقریر ته او ناګانه دې خپو ته دې ګیټو سره مې د اوسپنې یو کړی ور پرېوته د اوسپنې داسې کړی دا دواړه خپې مې یا کولو او یا یو بل سره جوختې شو زور یې راغله ګورم په سترګو څه نینم خو زه محسوسوم چې د اوسپنې یو حلقه یو کړی مې د خپو ته پرېوته پریشانه شو سړي باندې پریشاني راشي بعضې وخت وی یو سیکنډ پس چې ګورم دی کونډو ته مې بله یو کړی پرېوته وی چې لږ ساعت ګورم دی بډو ته مې بله پرېوته وی چې ګورم په سیکنډونو کې بله مې دې سینې ته پرېوته خدایه پاکه داسې اوس دومره زر زر او زور را کوي لکه چې څوک په پړي یا په اوسپنه څوک وتړي وی دا هغه استاد هغه دم مې را یاد شو وی زر زر مې اوس په هغه تقریر کې ودرېدم رنګ مې زیړ شو او په هغه دم مې زر زر شروع کړه وی هغه دم مې اخیري بس انتها ته ورسو چې کپ شو بله کړی مې دې مړی ته ور پرېوته خپونه شروع شوې و بله راتله وی چې دې مړی ته مې کړی پرېوته دغه ټیم کې دغه یو زره وخت پاتې و چې ما هغه دم خلاص که دا دم مې نه وي خلاص کړی بس کړی ته مې مړی ته پروت و بس پانسي به مړ به خو چې دم مې خلاص کړ کړپ شو چې هغه کړی کولو شو مړی مې ازاده شو بیا مې دوباره دم وویل چفت مې کړی د سینې هغه کړی دی نینم خو محسوسوم چې کړی پرته ده په سترګو نه ښکاري کولو شو ډاډه شم تقریر اوس بند خلک هم حیران دي چې دا استاد باندې څه چلو شو ولاړ وی چې بیا مې دم درېم ځل مو د بډی غم کولو شو چې څلورم ځل مې دم او چفت مې کړی د کونډو والا هم کولو شو چې پنځم ځل باندې مې دم او چفت مې کړی اخپو والا هم کولو شوه بلکل وجود مې ازاد شو خو چې د خپو هغه کړی سینګ کولو شوه نو په هغه مجلس کې چغې شوې یو سړی پرېوت په هغه میدان چغې شوې شور شو هلکه سړی بېهوشه شو خلک ورته راغونډ شو زه په تقریر کې ولاړ هلکه څه چل پوه شو وی سړی بېهوشه شو چې مو کتل سړی مړو په هغه مجمع کې په ځان مې غلی که چې اوس غږ مه کوه څه چل خو شو زم پوهېم خو اوس زم نور ما ته پته نه لګي څه لوبه په دې څلوي شو سړی څوک خلکو یې څه چلو چې نو بس ما خو وجود بل شانتی و الله ښه کړه څوک پرې پوه نه شو سړی پرې مړ یوړ چې واپس د بنګال نه رالم خپل استاد ته میل وی هغه ما ته وی چې دغه هغه کوډګرو جادوګرو چې پته یې کوډه کوله ستا هغه د مری کړی چې کولو شو د هغه خپو ته پرېوته او چې دم دې بیا وي زورور هغه سینې والا کولو شو د هغه کونډو ته پرېوته او چې بیا د هغه بله وي هغه د هغه بډو ته پرېوته او چې بیا تا بله وي د کونډو هغه کولو شو د هغه دې سینې ته پرېوته او چې بیا تا اخري دم وي د خپو والا کولو شو د هغه مری ته پرېوته خدای پاک مردار کړه مړه شو هندو نو دا کوډ او سحر دا ډېر خطرناک شی دی ګوره په دې کوډ او سحر کې دومره خطرناک اثر دی چې دا سړی لیونی کړي ګوره مبارک وجود د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې کوډ شو نو یا څلوېښت ورځې یا شپږ میاشتې یا یو کال په وجود مبارک کې دا اثر و یو ځل حضور پاک مبارک ودو چې را پاڅېده نو عایشې بیبي ته فرمایي د بخاري شریف حدیث دی وی عایشې ما ته رب العالمین د خپل بیماری علاج وخو هغه څنګه د الله رسوله وی دوه فرشتې راغلې یو مې خپو ته کېناسته او یو سر دا قاعده یاد ساته چې د پیغمبر له الله یو شان ورکړي ټولو پیغمبرانو له د هغې سترګې ودي وي او زړه یې بیدار زړه یې بیدار یې الله ته توجه کې وي ولې هر وخت په خوب کې په پیغمبر وحی راتلی شي د دې وجې نه د پیغمبر خوب هم ګورې وحی ده رښتونې خوب یې وي وی هغه یوه فرشته د بلې نه تپوس کوي چې په دې سړي څه چل شوی دی اوس نبي علیه السلام ته اور ابله ورته وی کوډه پې شوې ده سحر ابل ته بیا تپوس کوي چا پې کړې ده وی د لبید لوڼو بیا ته تپوس کوي په څه کې وی ردي د سر مبارک په ویښتو کې او د ګومنځو غاښې او ستنې او مومو کې بند شوي دي ابله فرشته ته بیا تپوس کوي وی دا کوم ځای کې دا کوډه خښه کړې ده وی دا په بنو زریق قبیله کې د بیرې دي اروان پکوي کوډه خو معلومه شو بیا ته فرشته تپوس کوي وی دا به په څه ختمېږي
وی دا پا دی دوالو سورتون قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس دا چه کم پا مکہ مکرمہ کے نازل او نبی علیہ السلام تا اللہ سیاد دہانی اکلا ورطے وریاد کرد چه پا دے که دا شیطان او دا پیری دمم شتا او دا کوڑ او دا سحر دمم فقیر نبی علیہ السلام مبارک زان سر صحابہ کرام واغشتا او اغی کویل لام یو صحابی ورکس کو او دا اغا دو تیگو دا مینز نے اغا کوڑا روستا اسرونو دا یادو ساتے چه وی اختلسو غوٹا ورکی نو آغا دا چاپلارم نشیس پردے کس پردے کی گی وی اختبا اشلے خو غوٹا بونس پردے او یو لس غوٹے وی لگم نوی نو چه نبی علیہ السلام مبارک با یو آیاتو لستو او اتفاقا دا دی صورت دا دوالو صورتونو آیتونم ور یو لستو چه دا یو آیت بیو لستو قل اعوذ برب الفلق او چف بیکلی نو غوٹا بوس پردلے شو نو چه بیا بیوی من شر ما خلق چف نو بلا غوٹا بوس پردلے شو نو چه بیا بی بل آیت اوی نو بلا غوٹا بوس پردلے شو یو لس آیتون پورشو او یو لس والا غوٹے کولاو شو چه نبی علیہ السلام مبارک راگے عائشی بی بی تا فرمائی عائشی وی رب العالمین میں وجود دا سے کولاو کا لکا چاچی سے شید تڑی دے اپرینی دے او یا عائشی وی دا اغی کوی چی دا کم کوی کی دا کوڑا خواوا دا اغی او بدا سے وی لکا نکری دے چی سو خوشتی او بی دا سے بد شکل وی او اغا کوڑا چی پا کم کوی کی خواوا دا اغی کوی پا غالا چی دا کجورو کم باغو دا اغی بوٹی دا سے بد شکل وی لکا دا شیطان دا سر پشانتے زمان پختانه چی چاہتا دا چا تشبیح ورکی دا بد شکلا وی دا فلان کی دا مخ دا سی دے لکا دا خر لکا وی استاخو لکا دا سپی پشان شکل دے او عرب وی کأن رأسه رأس الشیطان وی دا فلان کی دا سر دا سی دے لکا دا شیطان پشان شیطان خو چالی دے نا دے خود انسان دا سوچ ہوئی چی دا شیطان بڑیر قبیح و مردان شکل دے نو حضور پاک مبارک او فرمائل وی اغا کجورو اغا بوٹی دا سے بدرنگ و بد شکلو لکا دا شیطان دا سرون نظمو علماء دینا معلومی چی دا کوڑ سر پا دا جمادات و نباتاتم کی پا بو باندیم گورے سر کی او پا بوٹو باندیم کی چی کم دے کوڑا خخشوا علتا چی کم بوٹی دے و کانگی پاگی مسر دا حضور پاک مبارک خشتا اخلاقو تا گورو عائشہ بی بیو تا فرمائے وی دا اللہ رسولہ دا کوڑا چی چاکڑے والا تا اللہ خول وی اوائشی دا لبید لونا دی نوی تراغوین انتقام نالے بدلتے والا ضرر و تورا سوا وی عائشی دا اللہ سم جوڑ کم نو ولی چاہتا ضرر رسول دا سے خشتق کل اخلاق دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے ملکی دا سے خوی پیدا ما تاسم اللہ بیماری جوڑا ٹک شو چاہتا ولی تکلیف و ضرر رسول دا دی صورتونو دریم فیده سشوا گورا ما در تو یو خو دا پیری دا پارا دم شو دویم دا سرکش شیطانانو دا پارا دم شو او دریم فیده سشوا دا کوڑ او دا سحر او دا جادو دا پارا دم شو دا چه لولے رب العالمین بدر باندے دا جادو اثر نکل دا کوڑ دا اثر نبخلاسے دا تاویز دا اثر نبخلاسے دا یو استان دم شو که چه ضرورت تا چه طور چلے دے نا پوگا کم او سی بدر آغا غرونو نا پور غالا دے ولی ذرا تا زی نخیم او ما تا پتا یو دا غر تا نخیم خو یو جادوگر ما تا معلومو یو تاویزگر یو زنانا و تاویزگر نمونگا ماشومانو دا ماشومان ار دیتا دے وارو خو ما تاو سمیاد نو خلق بولا راتلل او پاغا روزو که بے پا 50 روپے و پشپیتا و پا 10 روپے خلقو لا تاویز کر اگا چل ما معلوم کر ذکر چه عام زنانا بلال ناغی بوے وی کٹ کے صادر پروتی خمدیدار کل آوار صفا صادر اوی دا خدم کینی چی پچا تاویز اغم کینی اوی نا گانا دا برنا تاویز پکر او گردی تاویز کنا گوڑاگی جوڑی او پاکستانی من مندلی او گورا کنا دا رمائن تاویز شوید نو دا خلقو با یقین لاغی چی دے کوٹا کے خوارو سوکشتا دینا دا تاویز دا کم دینا را پریوات نو ما زخو ماشوم وردن و تا مغغلامی معلومه دے چغی را پسی والی خواغار سمیو دیتا اگا پا دیوال کے سورے کڑو سورے او دا پلاسٹک پے پکے خود نو آغی طرف نبوتا یو انسان آغی او درولیو نو چیچ آغا تاویز بے پا آغا پیپ کے خود نو پوکے بے ورکن قصب شو دے کٹتا برا پرے نو خد خود پختانوی خپکی گی دینا دا خدوی که پوزے نوی سچل بے کهو نورو پتے نوی نور پتاسو خپلب خپوی بیا ما سر جگڑے که رازی را پتے کورتا کوڑا دا جادو دی او صاحب تعویز را باندې چا کړی دی لوی مصیبت جوړ
او چې ورشي څه چل شوی دی تا باندې چا کوډه کړې د یو ببر سرې ښځه ده توره غټ غټ ویښتي دی او ښه درنه ښځه راغې در باندې کوډه کړې ده او ستاسو د کور نه نورخاته طرف ته اوسېږي نو اوس نورخاته طرف ته خو په زنانو کې خامخا بعضې وخت کې زنانه چې سر ګمندي کړې نه ببر او بعضې ښځې خامخا تورې وي غټې وي نو بس کله په یو شک کوي دا را باندې پلانکی کوډه کړې ده کله په بل شک کوي دا را باندې پلانکی کوډه کړې ده نو دشمني والا بیا پیدا کړي جګړه والا جوړه او تعویذ دی خو بعضې خلک ورې داسې هم کوي تا ته به وایي تعویذ در باندې چا کړی لاړ شه او ستا د پلار د قبر سر وکنه والته به تعویذ پروت وي هغه دا ظالم په خپله تلې ته یې ښخ کړي یو ته ورشې نو به خبره وباسه تعویذ نو پوره یقین راشي وګوره که زما د پلار اوس د پلار د قبر سر سره تعویذ ته کار دی او دا د ګنټګر کې ما اورېدلي لیدې مې نه دي خو اورېدلې مې دي دا ګنټګر نه ده دا سپلو دا بازار څه دی موچي لاله بشیر صاحب ما اورېدلي چې دغلته کې دا خرڅېږي وي بازار دا ځي دا تعویذګر او دغه دی نه یې راوړي خدای ته وګورئ دا الله په کتاب تعویذ حق دی بالکل تعویذ نه مونږ انکار نه کوو د بیمارو دپاره که یو سړی بیمار هغه یو آیت د قرآن حکیم څوک ولیکي ساخت ورته وایي او هغه اصولي او بیوسکي نو فایده شته یا یو انسان دی هغه بیمار دی مشکات شریف کې یو حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم به صحابه کرامو ته یو دم خو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم چې دا وایي یو صحابي فرمایي وی د ما هغه ماشومان چې هغې به دا آیت ویلی شو ځکه په عربۍ خو هغې پوهېدل نو هغې ته به مې دا دم وښو نو هغې به دا لوسته په ځان به یې چوپکاو او کوم ماشومان چې هغې دا دم نه شو زده کولی وی دا ما په کاغذ باندې ولیکه ابه مې وله راغونډ کړو په غاړه کې به مې ورته واچو نو ځکه زمونږ پښتانه خو په عربۍ نه پوهېږي د ماشومانو په مثال دي د عربۍ ژبې لکه څنګه چې ماشوم په هغه زمانه کې په عربۍ نه پوهېده اوس زمونږ لوی خلک هم په عربۍ مشران هم نه پوهېږي نو که یو سړی تعویذ ولیکي د نظر دپاره مثلا یا د بیمارۍ دپاره یا د بل تکلیف دپاره او په غاړه کې څوک واچوي خو یاره هغه تعویذ کې د الله نومونه مثلا یا د قرآن حکیم آیاتونه پکې غلط الفاظ پکې نی او دام ستا یقیني چې جوړونکي دا تعویذ دی جوړولو والا څوک دی د الله لوی ذات دی نو هېڅ قباحت پکې نشته تعویذ لیکلی شي غاړې ته اچولی شي یو خپې تک ورې تعویذ وانچوي دا ډېر بعضې خلک یې تعویذ به وکړي ماشوم له به یې خپې ته واچوي وي دا د ماشوم د خپې ته واچوه یا د خدای بدبخته که د الله نوم دې پکې لیکلي نه خپې پورې ځمکې ته راښکلي کړي او ماشومان خو متیاز هم کوي د الله په نوم متیاز یې ولل دا ډېره لویه ګناه ده خپې ته به نه اچوي بل څاروو ته ګورې تعویذ په غاړه کې وانچوي ځکه دې کې اکثر د الله نوم ولیکي نه هغه څاروي خو بیا په متیازو کې مری راکاږي سارو له ډوډۍ دم کا ګوړه وله دم کا هغه پې وخوره الله به فایده ورته ورسوي نو که صحیح طریقې باندې ساخت ولیکلی چې زموږ مولوي صاحب د الله تعالی وبخښي هغه به خلکو لیکل رب العالمین به شفا ورکول خو هغه به ورسره یو ټکی وی ګورئ که ستاسو یاد هغه یو واقعه بیان کړې وه دارالعلوم دیوبند په دې کابرو کې یو مشر عالم وایي هغه یو سړی راغی ورته وایي چې ما له تعویذ ولیکي سر مې خوږېږي نو هغه ورته وایي چې یاره اوس ما له خو تعویذ نه راځي وي نه ما له به ته خامخا لیکي نو هغه تعویذ یې وله ولیکه او په هغې کاغذ کې وله ولیکل میں جانتا نہیں ایمان ته نہیں زه پوهېږم نه او دی اوس نه مني هغه وله کاغذ بند کو هغه وله ورکړه چې ورې که سر کې هغه ځوړند که هغه هلک خدای پاک جوړ کړه د هغه بیماری خو چې چا به سر خوږېده وی پلانکي سره تعویذ دې راوړی تعویذ به یې ټوپۍ کې کېښود الله به جوړ کړه دې مولانا صاحب په خپله چېته په سر دړ چې په سر یې دړ شو سر یې نه خوږېد نه سک کېده بعضې نیم سیرې غوندې دړ شو وی یاره پلانکي سره یو تعویذ دی هغې سره سره ښه کېږي وی تاسو راوړه چې راوړه چې هغه سر کې هغه تعویذ کېښود د دم خدای پاک سر جوړه نو د مولیانو په ذهن کې یو سوچ چې راشه دا د تعویذ سره خو الله تعالی فایده راکړه ګورې شفا ورکوونکی الله دی راشه ویس پړه چې چل خو ته زده کړو چې دې کې څه دي چې ویس پړ دوم د ده تعویذ او پکې لیکلي میں جانتا نہیں اور یہ مانتا نہیں زه پوهېږم نه او دې مني نه ګوره هغه خپل تواضع دی هغه عاجزي شوه او د هغه عقیده شوره دا عاجزي شوه رب العالمین په شفا ورکړه مولوي صاحب د الله تعالی وبخښي هغه به یو ټکې وي هغه به وایي چې سړی ناجوړه شي نو درې کاره دې کوي یو کار خو دا کوي چې دم درود دې استعمالوي یا ساخت شو یا دم شو یا د ښه تعویذ چې هغه د قرآن په آیاتو باندې یا د الله په نومونو باندې مشتمل یو دا کوه دویم خیرات کوه صدقه او دریم دا دی چې علاج کوه
نو چې علاج کې هغه به وي د مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه والد صاحب و. مولانا زکریا صاحب د فضائل اعمال چې لیکلي تبلیغي نصاب د ده والد صاحب ډېر لوی حکیم و، ډېر زبردست حکیم و. نو د هغه یو دم و، هغه چې به چا باندې دم چفکو نو دا الفاظ یې په آخر کې پکې وي. نو مولوي صاحب بام وی خلکو ته وي دا دم په ځان چفکوي، وي چې کله دارو خورئ که نه نو دا به عقیده نه ساتئ چې دا دارو ما جوړه. دارو خو څوک نه شي جوړولی، جوړونکی څوک دی؟ الله دی. د دارو کې شفا خو الله چي، په دې ساخ کې او په تعویذ کې شفا الله تعالی چي، مؤثر حقیقي رب العالمین دی. نو چې دارو اچي نو دا دم پې چفکو په ګولو چې هر خر او ډاکټر هر دو برابر او جوړونکی الله. زه ډاکټرانو مخکې ونه وایې ګوره، خر او ډاکټر هر دو برابر. دا د مولانا زکریا صاحب د والد صاحب دم جوړونکی الله، دا حقیقت دی. لوی ډاکټر به وي، لوی ډاکټر به وي او لوی سپیشلیسټ به وي. خو چې په خپله ناجوړه شي، بعضې وخت پلار ناجوړه شي، ښځی ناجوړه شي، بچی ناجوړه شي، د مخکې ته ساه خېږي، بیا د ده نه هغه ډاکټري ختمي د حیوان په منځ کې. داسې ده که نه ده؟ دا خو چې الله وغواړي د په لاس کې شفا واچي، په دارو کې شفا واچي، خو چې الله ونه غواړي څه موږ کوو. دا غواړي یو لطیفه مې درته ووایي. نو دې تعویذونو باندې په دې قصو پسو دا کوډ دا کوډ والا سحر والا تعویذون درته یادو. په دې یقین مساته چې ته عالم له لاړ شه، یو نیک انسان له لاړ شه، نو ته تعویذ دې پکار وي ماله تعویذ یا په ما دم واچوه، هغې کې څه فایده مې. هغه سړی چې هغه په دوکان کې ناست دی مونځ نه کوي، هغه ښځه چې په ځان پیریان دي را باندې او خاپري دي را باندې، نه مونځ پېژني نه روژه پېژني، او خلکو نه چرګوټي مرګوټي غونډوي، هم ته هم خدای په قهر شوي. حرام مالیو مالی حرام بود بجای حرام رفت، حرام مالیو په حرام لاړ شي. دې نه ځان ساتئ. آسان دم دی د رب العالمین د کتاب، دواړه صورتونه دي. که درته یاد دي په خپله چف کوه، که درته یاد نی نو ملا ته ووایه دا چف کو په ما باندې ولو. خبره خلاصه شوه. قل اعوذ برب الفلق معنی څونه مزیداره ده. الله ذوالجلال نبی علیہ السلام ته فرمایي، یا هر مسلمان ته فرمایي، اوایه پیغمبره اعوذ د پناه نیسم برب الفلق په رب د سبا. هغه الله چې د سبا رب دی. اوس الله خو یوازې د سبا رب نه دی، د دې ټولو کائناتو رب دی رب العالمین. د دې سبا دا ذکر پکې ګوره په اول کې را. نو زمونږ د علما لیکي وایي څنګه چې سبا راوخېږي نو په دې کائناتو کې یو انقلاب راشي، تیاره ختمه شي او رڼا روز پیدا شي. وایي دغه رنګې زړه کې به سوچ کوې چې یا الله په ما د بیمارۍ تیاره د خدای دا رانه ختمه که او د روغ صحت رڼا را باندې راوله، د دې غمونو د تیارې نه مې الله خلاص کا او د خوشحالو رڼاګانې را باندې راوله. دویم د سبا دا وخت ډېر برکتي وخت دی. حضرت یوسف علیه السلام سره چې لوڼه کله میلو شو او بیا وله دعا غواړي یعقوب علیه السلام، بابا مونږ نه غلطي شوې ده، مونږ معافي غواړو، مونږ له د الله په دربار کې بخښنه غواړه. ناوله فرمایي وی سوف استغفر لکم ربي، وی ان قریب زه د خپل رب نه دله بخښنه غواړم، سوف لږ ساعت پس دله دا بخښنه غواړم. نو زمونږ مفسرین لیکي وی دا مهلت یې ولې ورکړه، په هغه ساعت یې دعا ونه کړه. وی دی د سبا د وخت انتظار کوم چې د سبا وخت خو ډېر قیمتي د برکت وخت دی، الله پکې دعا قبلوي، نو چې هغه وخت راشي دعا به دله وغواړو. والمستغفرین بالاسحار، نیکان بندگان چې د الله نه بخښنه غواړي پېشمني پاسي او هغې وخت کې الله ته فریاد کوي. او یو حدیث پاک کې راځي چې رب العالمین د دې آخر شپې د سبا دې وخت کې د الله رحمتونه دې لومبي اسمان ته راکوزېږي او الله په خپل اواز کوي، څوک بخښنه غوښتونکي شته چې زه وبخم، څوک رزق غوښتونکي شته چې رزق وله ورکړم، څوک سوالګر شته چې ما نه سوال وکړو زه دعا قبوله کړم. دغه وخت ډېر قیمتي وخت د انسان په عبادت رب العالمین په دغه ټیم ډېر خوشحالېږي. د مولانا روم صاحب رحمت الله علیه یو واقع لیکلې ډېره د عبرت ده. وی دا سپی او ګډه چیلی چې دی، سپی چې لنګ شي دا هم شپږ میاشتې کې لنګېږي او ګډه چیلی هم په شپږ میاشتې کې لنګېږي. خو چې سپی لنګ شي نو ډېر زیات بچي راوړي، او ګډه یا چیلی چې لنګ شي نو یا یو بچي راوړي یا دوه راوړي، زیات نه راوړي. نو بچی د سپو زیات پیدا کیږي او د ګډو چیلو کم پیدا کیږي. بل ګډې چیلې علالیږي ډېرې او سپین علالیږي. ګډې چیلې قصابان څومره علالیږي، په دې کلو کې څومره خلک علالیږي، په حج او په عمره کې بیا خو په لکونو علالیږي. نو عقل څه وایي چې سپي دې ډېر وي او که ګډې چیلې دې ډېرې وي؟ تاسو وایئ سپي دې ډېر وي.
ځکه بچي د سپو ډېر پیدا کېږي د ګډې چیلو په نسبت او سپي نه حلالیږي او ګډې چیلی ذبحه کېږي ډېر نو په کار خو دا وه چې سپي ډېر وي او ګډې چیلی کمې وي حالانکې مونږ چې ګورو نو سپي کم دي او ګډې چیلی زیات دي ټول کلي کې چې سپي راغونډ کې شل بني چې ته محله کې دوه درې سپي هر چا کور کې خو سپي نه او که چا کروي بیا سپي وي او ګډې چیلی په د غرونو کې خصوصا او په دې بانډو کې په هر یو کور کې یو دوه ګډې چیلی وي او بیا رمې یې ګرځي د سپو رمې چې تالي د ګډو چیلو د رمې ګرځي وی دا وایي نو مولانا روم صاحب رحمت الله علیه لیکي وی دا سبا برکت دی وی ګډه چیلی د ټوله شپه ودی خو چې پېشمني شي نو دا به ویښوي څوک چې ګډه چیلی سادي تپوس ته وکړي پېشمني به د اوچته پاسي خپله ګیا به خوري او سپی به ټوله شپه منډې وی خو چې پېشمني شي نو دا خدایوالي به اوده پروت وي دا د سبا برکت چې ګډه چیلی سبا کې ویښي الله نسل زیات کړی دی او سپی په سبا کې ودي نو په نسل کې برکت نشته نو زه پناه نیسم په رب د سبا من شر ما خلق د شر د کل مخلوق نه څومره مخلوق چې دی که هغه انسان دی او که حیوان دی او که زمری دی او که ګوډګر دی او که جادوګر دی دې نه دا معلومیږي چې د کل مخلوق شر د الله په قبضه قدرت کې ده او د کل مخلوق د شر نه به دې څوک بچ کوي جواب راکوه الله به دې بچ کوي ومن شر غاسق اذا وقب د شر د تیارې شپې نه چې دا تیارې راخوره شي ځکه کوډ چې عموما سړی کوي یا ښځې کوي نو په شپه کې کوي او په تیاره شپه کې کوي دشمن چې په سړي حمله کوي د شپې کوي په تیاره شپه کې کوي غل چې په سړي حمله کوي کنډر چې څوک کوي په تیاره شپه کې کوي ومن شر النفاثات فی العقد د شر د هغې نفسونو نه چې هغه په غوټو کې پوکي وي کوډګرې ښځې ته مراد او د شر د کینهګر نه چې کینه خپله ښکاره کړي ولې ځکه که څوک په چا کوډه کوي سحر کوي نو د هغې بنا په حسد د پړه کې ورسره بغض او حسد او ورونو ګورې حسد ډېر خطرناکه ګناه ده الله یې مسلمان وساتي یو حدیث پاک کې راځي وی د لیلة القدر په شپه رب العالمین هر مسلمان چې هغه مخصوص وخت کې دعا وکړي نو الله وله دعا قبلوي لیکن کم سړی چې بغضي حسدي دی هغه مخصوص وخت کې که د الله نه دعا غواړي هغه دعا هغه له خدای نه قبلوي په هغه وخت وی د عرفات په میدان کې الله مخلوق بخي ګناهګار هم الله بخي فرشته الله ته وی الله دا فلان کې خو څه مقصد نه راغلی ده خو دې غرض نه راغلی دی خو ستا رضا له نه دی راغلی وی فرشتو دا چې کوم نیکان خلک دي په دې میدان کې ولاړ دي دا ګناهګار چې دا کوم بې غرضه راغلي دا مې ورسره وبخل لیکن حدیث پاک کې راځي چې کوم سړی بغضي او حسدي دی د عرفات په دې میدان کې هغه الله ګورې په هغه خاص میدان کې نه بخي الله دې مسعود مونږ کې څونه بغض او حسد او زه عموما دا خبره کوم چې د بغضي او حسدي انسان د پاره دا سزا ډېره ده چې الله خپل خوري بل چا ته ضرر رسول شي که زه ډېر حسد او بغض وکړم چا ته به چا به څه وکړم خپل ربه وخورم او دا بغض او حسد ګورې پالې ته راځي دا علم دا مال دا ډول د عزت خو انسان له الله ورکړي نو چې ته ورسره بغض او حسد کوې نو د الله په کار دې اعتراض وکړه د خدای دا کار دې نه دی خو بدبخت خدا بل صورت قل اوایا پیغمبر اعوذ ز پناه نیسم برب الناس پر رب د انسانانو ملک الناس د دې ټول انسانانو بادشاہ دی الہ الناس د دې ټول انسانانو معبود دی پالونکی معبود او د دې ټول انسانانو رب دا څوک دی یو الله دی من شر الوسواس الخناس د شر د هغه شي نه چې هغه وسوسې کوي او دی بیا رستو کېږي هم وسوسه هم دې له تا چې رستو کېږي دا د شیطان دم دی ګور چې د الله نوم والي دې رستو شي سختي الذي يوسوس في صدور الناس او دا هغه شی دی چې د خلکو په سینو کې پړونو کې وسوسې کوي دا دې څوک دا وسوسې وایي نو مونږ وایو دا شیطانان دي که نه نه الله وایي من الجنة والناس بعضې د پیري د ذات نه دی دا شیطان د دې اصل پیری او بعضې د انسان د ذات نه دی ګوره بعضې انسانان تعالی به راشي وسوسه به راته واچوي پلانکې سړی ستا خلاف یې دا خبرې کولې شیطانت درته وایي هلکه چې زما په سر دلته جواب نه شو ورکولی ما ډېره خفه کړې او ما ته الوې دا شیطانت ولې ما ته دا الوې د مسلمان نه راډړه خفه کړې داسې مه کوه او حدیث پاک کې راځي د کوم انسان پر خوله کې چې دا دوه جیبې وي که نه من کان ذا وجهین فی الدنیا دوه پړیقه یو ته یو سوی بل ته بل ته وایي کان له یوم القیامة لسان من نار د قیامت په ورځ به د په دې خوله کې د اور ژبه تاویږي راتاویږي نورونو دا دوه صورتونه الله په خپل قرآن ختم کړي او د انسان د دنیا او د آخر د فایدې شی دی ګورئ سار چې پاسې د دې تلاوت وکړي
ماسخوتن چې سملی د دې تلاوت وکړئ په دې خپلو لاسونو چوف کې او په ځان یې دموئ. څومره چې د دې تلاوت زیات کې د شیطانانو د پیریانو د کوډګرو د سحر د جادو د دې د غلطو اثرونه به د الله محفوظ ساتي. د دې نه ښه دم بل شته دی نشته. او که یو انسان وایي زه خو ما له قرآن په ناظره نه راځي، نو چې صورت فاتحه او قل هو الله احد صورت یاد کړي دا هم یادولی شي. د استاد نه ماسخوتن یو ټکي یادوه که نه، یو ورځ قل یاد کړه، په سبا له اعوذ یاد کړه، بل ورځ رب الفلق ته یاد کړه. دا څه دومره ګرانه خبره خو نه ده. په سنډا کې ناست یا قربان دې څنګه یاد کړې؟ سندرې درته یاد وي چې د کیسټ نه د ریډونه یې اورې په ټک بیا دونه مضبوط دماغ مقناطیسي الله درکړي چې د په یو استاد بیا یاده کړي. او صورت څه شي یادوي؟ دا یاد کړه د خپلو استادانو امامانو نه. او که ماشوم وي یا په خپله درته تکلیف ورسي نو ما راته وایي چې ستی دم اچول. ګوره بعضې خلک د دمونو نه ګوره انکار کوي، دا غلطه خبره ده. نبي کریم صلی الله علیه وسلم په ځان په خپله دم اچول، خپل بچي به یې دمول، حضرت حسن او حضرت حسین صحابه کرامو ته دمونه خولي. نو صحیح دم چې د قرآن حکیم آیتونه وي یا د الله نومونه وي هغې نه تعویض جوړ کړئ یا دا دمونه استعمالوئ، په دې کې فایده شته. او هغه دمونه چې هغه کوډی سحري جادو وي هغې کې د شرک الفاظ وي، هغې کې کفریا الفاظ وي، د الله نوم یا د قرآن یا د پیغمبر هم د حدیثو الفاظ پکې نه وي، د هغې نه ځان ساتل پکار. نو دا دواړه صورتونه الله په قرآن ختم کړي دي، زمونږ د دنیا او د آخر فایده پکې ده. ها دا دواړه یاد کړئ. دو کې چې رب العالمین زمونږ نه راضي شي. یا الله موږ د هر قسمه بیمارو نه محفوظ کړي. الله سحر نه مو ساتي، د کوډو نه مو ساتي، د جادو او تعویذونو نه محفوظ کړي. رب العالمین د دواړو جهانو خیر هم نصیب کړي، د دواړو جهانو د شر نه رب العالمین محفوظ ساتي. الله دې موږ له دواړو جهانو خیر او خوشحالي راکړي، د دواړو جهانو د شر نه دې الله محفوظ. الله زمون په زړونو کې خپل او د خپل حبیب محبت کین. رب العالمین موږ له نبی علیہ السلام په سنت او په طریقو عمل نصیب. یا الله چې څوک حاجتمند حاجتونه پوره کړي، الله کله چا یو بل سره روانې دشمنۍ طرف باندې فروغ بدل کړي. پروردګار زمون په داخله باندې په اخر وخت دغه کلمه نصیب کړي، لا اله الا الله محمد رسول الله.